عوام ته به خو چې داسې ظالمان چې کوم زمونږ هغه پسې دي د موږ د قوم ته زمونږ د هغه ته نقصانونه راکوي بینکونو ته د خلکو ته نو دا به تاسو ډېر زر وګورئ ګینګ الحمدلله ټریس دی او ډېر زر به وګورئ چې د هغې بس څه انجام وي انشاءالله. رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا علی تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم کیسر خان او تاسو ګورئ کرائم کہانی. ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په پیښور کې د امن د قیام او د جرایم پیشه خلکو د خاتمې د پاره د سپین والا تر ایډیشنل آی جیز پورې شهادتونه چې کوم دي هغه قبول کړي دي او کوشش کړي دي چې امن قائم کی دلته همدغه یو واقع وروستو ورځو کې د میچنی ګیټ تانې په حدود کې شوی وه چېرته چې یو ایډیشنل ایس ایچ او د بینک ډکیتي کوشش ناکام کړی د ډاکوانو په مقابله کې په فایرنګ په تبادله کې هغه زخمی شوی هغه نن شهادت قبول کړی دی. دې حوالې سره به د پیښور ایس ایس پی اپریشن فرحان خان سره خبرې کوو چې یاره دا ډکیتي څنګه شوی وه پولیس ته اطلاع څومره مخکې ملو شوی وه بهار علي خان کومه بهادري کړې وه د بهار علي خان تعلق پهله نه د شهید فیملی سره څنګه و او اوسه پورې د دغه ډاکوانو خلاف پولیس څومره کاروایانې کړې دي او څومره نږدې ورسېدلې دي دا ټول تفصیل تاسو ته د ننني رپورټ کې. سر په 6 مارچ باندې یو ډېر افسوسناکه واقع شوی وه په دې ورسک روډ باندې یو بینک کې ډکیتي کېده بلکې ډکیتي شوی و هغې کې یو سب انسپکټر چې کوم دی په ویډیوز کې ښکاري چې هغه ډېره بهادري کړې وه نن هغه سب انسپکټر چې کوم دی هغه شهید هم شو دا وقوع څنګه شوی وه سر او دې کې د ملزمانو خلاف اوسه پورې څه شوي ځکه چې پولیس افسر هم شهید شو چې دا یو ډېر افسوسناکه وقوعه چې پرون د شپې پکې زمونږ چې کوم ډېر نر سب انسپکټر و بهار علي خپله د شهید زوی و هغه هم شهید شو. خدای دې د هغې مغفرت قبول کړي او خدای دې موږ ټول ته حوصلې راکړي نور هم زموږ خدای مضبوط کړو چې داسې کوم کرایم په سوسایټي کې کېږي چې دا موږ کنټرول کړو. او که تاسو ویډیوز کتلي یو خو د افسوس خبر به زه دا ووایم چې ویډیو ماته ضرورت دی چې زه خلکو ته ووایم چې زما ایس ایچ او یا ایډیشنل ایس ایچ او نرو ټول ته پته چې هغه نرو خو بیا هم زما مجبوري ده چې زه به خلکو ته ضرور ښیم ګینې که دا ویډیو نه وه نو کیدای شي خلکو دا نه بلیف کول چې دا دومره نرو. موږ ته د ایس او ایس کال په تھرو موږ خبر شو په 6 مارچ اراوند 10 بجې 9:45 باندې چې بینک ډکیتي روانه ده. که تاسو ویډیو وګورئ دا فرست ریسپونډنټ ولته دا ایډیشنل ایس ایچ او د تھانه میچنی ګیټ الایټ بینک کې دا شوې ده پیربالاس چوک کې دی چې هلته تللي دي. که تاسو ویډیو نور هم وګورئ نو هغې 2 کروڑ 10 لاک روپۍ ځان سره وړي دا بورې چې په دې ویډیو کې ښکاري سی دي دا خو زه لکه موقع له زه تللی یم سی سی پي صاحب تللی د ایس ایس پي انویسټیګیشن موږ دا ټوله موقع کتلې ده هغې ځان سره دا بهر کېږي وړي دی هغه وخت کې د دوی ورسره وشو انکاونټر دی ډزې کړي دي هغې کړي دي بدقسمتۍ سره دی ولګېده بیا که تاسو وګورئ دی هغې روډ سره یو نه هغې کې ودرېږي بیا هم ډزې وکړي او د دوی د دې بهادرۍ په وجه باندې هغه 2 کروڑ 10 لاک روپۍ هلته نه هغې ونړلې بلکې وتښتېدل. تاسو خبره وکړه دا الحمدلله دا به زه ډېر زر سی سی پي صاحب زه زموږ ټیم پیښور عوام ته بېخو چې داسې ظالمان چې کوم زمونږ هغه پسې دي د موږ د قوم ته زموږ د هغه ته نقصانونه راکوي بینکونو ته د خلکو ته نو دا به تاسو ډېر زر وګورئ ګینګ الحمدلله ټریس دی او ډېر زر به وګورئ چې د هغې بس څه انجام وي انشاءالله. سر تاسو خبر وکړه چې کوم شهید شو بهار علي خان ایډیشنل ایس ایچ او د دې والد صاحب هم شهید شوی پیښور پولیس کې وایي دا د بیسیکلی دې د چار صدی د دې والد صاحب بالکل شهید و نن زموږ د دې فیملی سره نن سهار نن جنازه وه 9:30 د دې فیملی راغلی وای وړوکی زوی و او نر په دیو چې تاسو خپل هغې ویډیو کې زه بیا د خبره کوم چې دی شاته شوی نه دی پټ شوی نه دی او دی خو بیا د افسوس خبره زه بیا داسې کوم چې زه به خلکو ته ویډیو ضرور ښیم چې دا وګوره زما ایس ایچ او څومره نر و حالانکې ټول ته پته چې دا ډېر نر هلک و او د شهید زوی به یا به نر دا زه منم نه. سر د بینک کې خو خپل سیکیورټي ګارډ هم وي که نه څنګه چې تاسو خبر وکړه موږ چې موقع له تلي نو مطلب دی انټر شوي هم دي دی ډکیتي کړی هم دا او دغه ټایم کې بس دی د بینک نه تښتېدل بهار علي خان ډېر په موقع راغلی مطلب دا ناکام کړی ده د بینک سیکیورټي ګارډ چېرته و سر هغې اړو څه مزاحمت نه دی کړی بینک سیکیورټي ګارډ 3 سیکیورټي ګارډز وو چې په بینک کې وو خو آی تھنک چې هغه هوسټیج شوي هغه وخت کې هغه پروبابلی ریزسټنس نه کړی. آی تھنک زما کار دا دی زه پولیس والی یم زما کار دی پروټیکشن او ما وښول چې یاره زما کار زه به تاسو پروټیکټ کوم نو آی تھنک چې د بینک کم ګارډز وو هغوی هغه وخت هوسټیج شوي وو هغوی نه ویپن اخیستلی شوي هغه هوسټیج شوي ټول. سر بهار علي خان چې کب نن شهید شو دی څومره ډزه لګېدلي
او دوی سره چې کوم نور پولیس والا او د هغې څه پوزیشن دی او څو دي څونه ورځې هسپتال کې جی دوی سره دا ټوټل 3 زموږ پولیس والو چې کوم زخمیان شو. بهار علي صاحب خدای بیا زه وایم چې خدای دې بخي بخښلی شوی دی او دې کې شک نشته شهید دی. هغه ملټیپل ټایمز لګېدلی او میجر اورګنز باندې لګېدلی. دی په 6 مارچ باندې موږ هغه وخت LRH ته شفټ کو. دی په هغه کې سنسټیو یونټ کې ولته د دې ډېر خیال دغه شوی دی خیال ساتلی شوی دی. آی جي صاحب د دې وزټ کړی دی CCP صاحب کړی دی ما کړی دی. دی هلته موږ ورته تقریبا په فرست ډے سیکنډ ډے 51 بیگز اف بلډ ارینج کړل. هر سودانه موږ سره هسپتال ول ډېر زیات مدد کړی دی. دغه ځای چې ټول سینیئر ډاکټرز هغوی کتلی دی خو شهادت د دې قسمت کې خدای ورته لیکلو نو موږ پرې خفه هم یو او فخر هم کوو چې زموږ داسې ځوانان موږ ساتلي دي چې کوم دی سره 2 هلکان زموږ نور هغه پولیس افیشلز وو هغه ماشاءالله ډېر ښه دي. هغه راغلي دي هغه واپس خپله ډیوټي کوي خو هغه ښه دي ماشاءالله. سر مونږ کو ګورو مطلب دا دی چې داسې بلا شی کیسونه ټریس هم شو داسې نه چې نه ټریس کیږي دی. تاسو خو به دې کې بلا شی ډاکوان رهزنان اورېدلي هم وي دي ړک یره نه سر چې دا کوم حالات روان دي. آی تھنک هغې چانس هغې ته لګي چې کیدای شي داسې چانس وي چې موږ بچ شو. خو که زه تاسو ته د دې کال سټیټس راکړم پولیس چې داسې څومره هم راځنو نارکوټیک ډیلرز وو یا څوم وو زموږ 64 انکاونټرز دې سره دې ځله شوي دي چې پولیس باندې ډزې هم کړي دي بیا په پولیس چې پې ډزې کړي دي او خپل ملګرو سره ویشتي دي. داسې 60 خلک دي چې هغه مکس وو څه پکې نارکوټیک ډیلرز وو څه پکې رازن وو څه پکې روبرز وو ډاکوان وو. 20 داسې خلک چې هغه په انکاونټرز کې مړه شوي دي. 51 داسې خلک دي چې هغه انجرډ شوي دي په دغه زموږ انکاونټرز کې. دا په دې کال کې په دې 2 میاشتو فرست جنوري نه واخلې ټل ډیټ پورې موږ 64 FIRs انکاونټرز ورکړي دي. په هغې کې 20 کسان داسې دي چې هغه د انکاونټرز دوران کې مړه شوي دي او 51 چې دي هغه د پولیس انکاونټر دوران کې انجرډ شوي دي. ګرانو کتونکو تاسو د SSP اپریشن خبرې واورېدې او د بهار علي خان د فایرنګ د تبادلې کوم ویډیو چې تاسو کتا نو پاغي کې ډېر واضح ښکاري چې دوی څومره ډېره زیاته بهادري کړې ده. الله دې وکړي چې دې نه پس زمونږ په دې صوبه کې زمونږ په دې ښار کې او زمونږ په دې ملک کې امن قائم شي او څومره جرایم پیشه خلک چې کوم دي الله دې هغې ته هم هدایت وکړي چې هغې د دې شیزونو نه لاس واخلي ځکه چې هغې ته د دې ویډیو نه ښه واضحه پیغام ښکاري د SSP اپریشن طرف نه چې پولیس د دغه خلکو خلاف لګیا دي او دغه خلک کله هم د گرفتارۍ نه نشي بچ کېدی. نو په کار دا ده چې ای په راه راست باندې راشي. الله پاک دې د بهار علي خان فیملی سره ټولو شهیدانو فیملیز چې کوم دي ایله دې الله پاک د زړه صبر ورکړي. امین.